یو سړی او ښځې ته به په کټ کې متیازې کولې، نو ښځه ورته وایي چې بیړه دې غر کشه نو زه به هره ورځ دا ستا توشکونه وینځمه. ویلې ښځې څه وکړم؟ شیطان په خوب کې راشي راته وایي چې په لوړه ناست دي متیازې راپرېږده، بس چې زه راپرېږدم متیازې ختم شي چې ویښ شم په توشک مې کړي. نو څه وکړم؟ ښځې ورته ویل بس خبره خلاصه شوه. شیطان خو ابوالجن دی، د ټولو پیریانو پلار دی، لوی دولتمند سړی دی. مونږ خو د غریبۍ د ودې تباه شو. بېګا لکه راغی ورته وایه چې خدا که ټکې متیازې وکړم چې څو پورې دې سره کړي. د شپې چې په خوب کې ورته شیطان راغی چې هلکه په کټ کې په لوړه ناست دی او راپرېږده متیازې. دی ویل خدای راستي که ټکې وکړم. ویل ولې؟ ویل ما له سراک غریب یم. ویل راځه. بس یو کور ته یې بوتلی دی او په دیوال یې اړولی دی. ورته ویل دا د خزانه پرته ده، څادر ترې راډک. بس پخوا خو به دا نغدې روپۍ وي، بس څادر کې دومره پنډوکې را تړلی دی. اوس چې په دیوال راخیږي د کور مالک پرې راویښ شو، چې راویښ شو چې هله غل دی. اوس دی شیطان ته وایي څه وکړم؟ ویل لاس راکړه. شیطان چې وله لاس ورکو بیا ترې لاس خطا شو. چې بیا وله شیطان لاس ورکو لاندې نه د کور والاو د خپو نه ونیو چې غل میټینګ کو. شیطان ورته ویل هلکه په بل څه نه خلاصېږي. شیطان پاس راخو او کور والا لاندې راخو. ویل په بل څه نه خلاصېږي، غول پې وکړه. چې ډر شو ښځې ورته ویل پاسه کور دی وران شه، نور کله به دې متیازې کولې، نن دې پې غول هم وکړه.